صرف خوړل سکل عیش و عشرت کول دا د کافر کار د کنه مسلمان که خورس کی د مسلمانیت به د خوړلو سکلو نه داوي چې جسم کې می طاقت راشي او په هر شعبه کې د خدای عبادت په خطر کا اکرم کنه کاغه د جهاد شعبه که د دعوت شعبه وي که د منشا شعبه وي که روجه وي کنه که حج وي کنه چې څومره مضبوط دی دومره به هر عبادت ښه کړای شي او صرف خوړل سکل دا مقصد جوړول دا د مسلمان کار نه ده کنه لیکن افسوس مونږ مسلمانانو صرف خوړل سکل مقصد جوړ کړ عربو ته وګوره څنګه سترګې ښکتي ذلیله کمزوري چې په قرآن باندې د یهودو ضلالت ثابت ده وضربت علیهم الذلة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب على غضب لیکن نن عارضی طور په عربو باندې غالب دي دا ولی چې عرب عیش و عشرت کې پورا ګډ پوخ کې دوه کسان عرب ورته کېږي خوراک یې هم نه ده د عربو خوراک هم نه ده مسجد نبوي کې او نوجوان عرب اوږد کمیس یې اغوست افطاری وقت وو یو ځای دسترخوان باندې کېناست مسجد نبوي کې هلته خوراک داسې ما ورته کتل نفرت مې کېنو بیا پاسېدی زه داسې ورپسې وم مسجد نبوي کې ما چې دا اوس څه کړي چې علم کې مې اضافه راشي بل ځای لاړی په هغه کمیس کې څه کېناستی نه شوی هلته داسې پروت په پروت یې خوړ هغه ځای کې دسترخوان خالي هغه دومره ډبې کې چې ماسته ورکوي دا یې وخوړل کجورې وخوړې زه ورپسې وم داسې بل ځای لاړی کېناستی نه شوی خېټه ډکه شوه بل خوا د دوی کمیسونه تنګ دي بل ځای لاړی داسې پرې لوی ګډ کېدي دوه کسان ورته کېني څه ترې نه وخورې نو وغورځوي په عیش و عشرت کې دي چې کم قوم عیش و عشرت کې مبتلا شي هغه جهاد نشي کړی افغانستان والا عیش و عشرت کې نو یو قندهاري طالب راته وی کوټه کې زلپشین کې مونږ سره سبق وایو ډېر وخت خبره ده قندهاري طالب ته ما ویل مالا غلام شاه خون دا کپڑی خو بدلی ماتی اوی بارا پویشی دا آغا 1989 خبره مالا غلام شاه خون کپڑی بدلی ماتی بارا پویشی کپڑی خو می ایلا بیلا دو ہفتی میں کی گی چی کپڑی میں آغستی بارا پویشی دروس سرچی مون جنگی دو ما تویل یاد دی دروس جہاد کی ویلز شریک و ما 52 ورزی یو جوڑا کپڑی آغستی 52 ورزی یو جوڑا داسی قوم اس جہاد کڑائش اوی کو رسلی شکستور کو 50 ممالک ہوتے شکستور نو اس عرب ادا خطو پشان چې روی ملونه اچولی هغه دا ځای باندې استری ورته کې اکوت یادال کوتم لیدل اکوت اوس پټکای لري کولای دا ځای په استری باندې دالته کوت ور جوړ کې روی مالم لیدل دا اسرا اوس بین کوت ور جوړ کې روی مال دا شي ته ځانې جنکې جوړ کړی مولیان هم داسې دي او دا کوتې ور جوړ کړی وي اوس
رکوع ته ځي که سجدې ته ځي بار بار ترېنه پرېوځي بار بار پرېوځي دا خو عملي کثیر شو عملي کثیر سره خو مونځ فاسدېږي که نه اوس دا چې دا قد خراب دی دا قد خراب دی مخ یې هم نه ښکاري ده اوس سجده څنګه دغه عرب دا به په اسرائیلو باندې څنګه ګولۍ اچولوي اسرائیلو ته به څنګه شکست ورکړي د اسرائیلو ذلت او غضب په قرآن ثابته ده که نه لیکن په عربو باندې عارضي طور ځکه غالبه دي چې عرب یې په عیش و عشرت کې مبتلا کړي دي په خپله هم عیش و عشرت کې مبتلا دي بل ظالمان دي عرب رحم پکې نشته دې مزدورانو سره څومره ظلم کړي هر کفیل ته چې ورشي هر کفیل فرعون ده هر کفیل ابو جهل ده نو هر مې دا چې د مسلمان مقصد د خوړلو څکلو نه هغه دا وي چې د دین په هره شعبه کې هر عبادت کې زه قوي شم که نه او د کافر مقصد د خوړلو نه بس خوړل سوټه کول پیز اچول نان بخار گوز بیزد دا یې مقصد وي لیکن افسوس خبره ده چې مسلمانان مقصد صرف خوړل څکل ګرځولي دي بیا خاص کر زمون کراچي والا بله خبره مدارسو ته چې ورشم ناشته لا میں نے کھانا کھا لیا میں نے کھانا کھا لیا خبریں بدے بول کھانا لا کھانا لے کے آؤ مجھے سوراب گوٹ لے کے جاؤ سوراب گوٹ میں وہ کباب مباب ہے وہ مجھے کھلاؤ یو ملا راتا ویل بجلی گر ملا سوراب گوٹ تمی بوزا کباب راتا دی او خورا ما ویل ذکر خان اخوری ما ورته ویل چې زه پیدا شویم تر دې نه ما ته یاد نه دي چې چېرته هوټل کې ما کباب خوړلی چلو نن بیا زه در باندې وخورم خو دا ورسې کې مې در باندې وخورم سبا به بل ته وایې بل ته ته وایې بس مدارسو کی بل خبر نہیں بس ناشتہ لے کے آؤ کھانا کھاؤں گے میں نے کھانا کھا لیا دوپہر میں پھر کھاؤں گا عصر کو پھر بھوک لگے گا پھر کھاؤں گا عشاء کے بعد پھر کھاؤں گا بس کھانا کھاؤ پاد مار کھانا کھاؤ پاد مار بل مقصد شتن